انسانیت خدمتګار تاسو سره مخاطب دی. نن زه تاسو ته د ستاسو د پیدې یو ویډیو تاسو سره شیر کوم. بحثیت یو انسان نو دا ویډیو تاسو لازمي وګورئ، خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. دې ټنکیانو ته چې کومې اوبه لاندې بور نه راځي، په بره چت باندې دا کومې ټنکیانې لګېدلې دي، نو دې کې ډېر کچره جمع کیږي، یعنی لاندې بور نه کومه لهې هټه دې ته راځي، نو دا واپس اوبو کې ځي. نو دا اوبه خلک سکیا استعمال کې هم راولي، پخلی استعمال کې هم راولي. نو تاسو برای مهرباني وکړئ چې دا ټنکیانې کال کې یو 2 ځلې خامخا صفا کوئ، نو تاسو به ډېرو بیماریانو نه بچ شئ. خو ټنکیانو صفایي نه کوئ نو تاسو به ډېرو بیماریانو سره مخامخ شئ. په دې کې اوبه د استعمال شی دی. دلته کې 2 ټنکیانې دي، دې باندې ډکن شته او دې باندې ډکن نشته. دې ته ما خاص توجه غواړم چې د باندې کله ډکن نه یو پروت، سر نه یو پروت، نو دته وایي مرغان راځي، هغه پکې د اوبو څکلو کوشش کوي چې لاندې لړه شي نو دوباره نشي راختی. مرغه پکې یعنی مړ شي، مردار شي پکې، نو هغه تاسو ته پته نه لګېږي، د اوبو خوند بدل شي، سمیل بوی کوي. نو برای مهرباني وکړئ د ټنکیانې هم بندې ساتئ سرونه چې د مرغان نه ورلړه کېږي. دې کې پهله سرپ واچوئ، سرپ سره به ښه صفا سوتره راووینځئ په طریقې باندې. هغه نه بعد تاسو پکې دا مالګې سره به ښه صفا سوتره ووینځئ، نو دا اوبه به تاسو نه وکاږئ، دا به ټنکۍ ډکه کړئ، نو دا اوبه بیا تاسو استعمال کې راوستی شئ. نو زه تاسو ته د دې ټنکۍ کې دننه ګن ښیم چې دې کې څومره ګن جمع شوی او څومره وخت کېږي چې دا نه دي صفا شوي. دا تاسو کتی شئ. برای مهرباني وکړئ زه تاسو ته سوال کوم چې د خپل ځان دشمن مه جوړېږئ، په خپل ځان په خپل بچو باندې ورحمېږئ. خیر د خپل قیمتي ټایم نه لږ ټایم وکاږئ، د ټنکیانو صفایي کوئ، نو مخکې مستقبل به ستاسو ډېر ښایسته وي، بیماریانو نه به بچ شئ. چې کله په ټنکۍ کې اوبه کمې شي نو دا بیا په پیپونو کې پیپونه هم بلاک کوي، تاسو ته نقصان دی، آبادۍ ته نقصان دی، لیکیج کوي پیپونه، او انسان ته خو بیا ډېر نقصان دی په ده چې انسان دا اوبو کې څکي. صفا جارو چې کور استعمال نه وي، دوکاندار نه به صفا جارو راوالی او دننه به یو کس ټنکۍ ته دننه کوي، هغه له به دا جارو ورکوي او بیا به دا سرپ پیکټ پکې واچوئ. سرپ پیکټ مو پکې واړولو، د دې دا طریقه کار دی. دا سرپ ډېر بیوسلی، دې کې چې کومه توروالی دی، کوم جراثیم دی، هغه به ټول صفا شي. ټنکیانې صفا شوې، اوس آخري پروسس دا مالګه ورچوو، دې کې پرېږدو او ټنکۍ چې ډکه شي لاندې دا بیا کولاو کړو. دا ټنکۍ یو ځلې خالي کړو چې دې کې جراثیم اوبه د ټنکۍ کوم جراثیم وو هغه ټوله مالګه ختمېږي. دا اوس وګوره، دا به دې ټنکۍ ته واړوو یو پیکټ یا 2 پیکټه، چې څومره مالګه اخلي هغومره جراثیم به زر ختم شي. لازمي پکې ګرځي چې دا درنه هېر نه شي، دا لازمي دی.